أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وسپدی آیات کې الله تبارک وتعالى سخت زجر او تخویف اخروی ورکي هغه چاله را چې د حق مسائل پټي. ځکه مخکې تفصیل د حلال او د حرام وشو، نو صلی الله رب العالمین زجر او رټنه ورکي هغه چاله را چې هغه دغه مسائل د حلال او د حرام پټي او خلکو ته نه بیانوي. دغه شان تخویف اخروی دی د آخرت یره ده دغه مسائل پټونکو ته د وجه د حرس د دنیا او د خوراکونو نه، چې د دنیا د حرس د وجه نه مسائل پټي، د خوراکونو د وجه نه مسائل پټي. نو الله رب العالمین فرمایي ان الذين يقينا اغكسان يكتمون چې پټي ما انزل الله اغه چې نازل کړي دی الله تعالی من الكتاب چې کتاب دی، من الكتاب چې کتاب دی من بیانیا، ويشترون به او اخلی داغي په بدله کې، ويشترون او اخلی به داغي په بدله کې ثمنا قليلا قیمت د دې دنیا لګا، ثمن قليلا ثمنا قليلا عوض لګ عوض اخلی لګ قیمت اخلی. او ما مخکې ویلو چې ثمن قلیل مطلب دا دی، مطلب دا نه دی چې را لګ اغستل ګناه ده او ډیر اغستل ټیک دی، نه وای دا ټوله دنیا د الله رب العالمین په نسبت باندې لګا ده. ځکه الله رب العالمین ډیر لوی بادشاہ دی او د هر څه پیدا کون کې دی، د هر څه خالق دی. د الله رب العالمین په نسبت باندې د هر څه لګ دی، دا ټوله دنیا د الله رب العالمین په نسبت باندې د دې د ماشي د وزرنم د دې خکت او ادنا درجه ده. الله وی اخلی په دې سره قیمت لګا. اولئک دغه کسان ما یاکلون فی بطونهم دیونا چې په خپلو خېټو کې، ما یاکلون دیو نخوري فی بطونهم په خپلو خېټو کې الا النار مگر اور، ولا يكلمهم الله او خبر بونه کی ردیو سر الله تعالی یوم القیامت په ورځ د قیامت. دیو د خپل خېټه د چي نو دا خو دیو تخکاری بهترین خوراک، خو لیکن حقیقت کې دا اور واچاو. ځکه جهنم بیا ردی د دیو د پاره لازم شو او دغه خلق به جهنم تزین او حقیقت کې دیو د خپل خېټو ته د جهنم اور واچاو. او سزا دا ده چې ولا یکلمهم الله خبر بن کید دیو سر الله تعالی یوم القیامت په ورځ د قیامت د رحمت خبر به الله نه کوي، او کمی د عذاب خبرې چې دین هغه ور سره الله کوي. حساب کتاب ور سره کیږي سخت ترین، یا هر قسمه خبره ور سره الله رب العالمین نه کوي، او کمی خبره ور سره کیږي نو هغه د ملائکو په واسطه سره کیږي. ولا یزکیهم او نه بپاکی دیولرا، نه به د ګناهونو نه پاکی، د پلیتیانو نه به پاک نه کی، او نه به د جهنم نه پاک کی، د عذابونو نه پاک نه کی. ولهم عذاب علیم او د دیو د پار عذاب دی دردناک. الله تبارک وتعالى فرمایي چې دیو د پار دردناک عذاب دی. دا یو څو سزاګانې شوي ګوره، یو چې الله به ورسره خبرې نه کوي، دویم نه به پاک کی، دریم د دیو د پار دردناک عذاب دی. لکه حدیثو کې مرضی او دغه شاندګي سورته آل عمران کې بمراشي
چې سورۃ آل عمران کې الله تبارک وتعالى دا قسم سزاګانی دا عذابونه دا قسم عذابونه دای د هغه خلقو د پاره ویلي دي سورۃ آل عمران کې چې څوک د الله فلوزونو باندې او په قسمونو باندې سمن قلیل اخلي دا لګه دنیا غوړه کوي نو دا غي د پاره دا قسم عذابونه دي دغه شان حدیث کې راځي مختلف احادیث دي درې کسان په هغه حدیثو کې ذکر شوی دي او ټول مجموعه چې راجمه کې نو پای کې یو هغه کس دی چې الله رب العالمین به ور سره خبرې نه کوي نه به پاکي او دارنګ نه به ورته ګوري او دردناک عذاب به داغي د پاره ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ویل د الله پیغمبره خاب وخسروا من هم یا رسول الله د الله پیغمبر د خلق خډیر توانیان شو ډیر نامراده شو د څوک دی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل یو هغه څوک دی چې هغه خپل پینسی خپل لنګ خپل پرتګو دغه پینسی هغه د گیټو نخکته ساتي د تکبر د وجنه دا موږ تخکاری معمولی ګناه لیکن دا ډېر لوی ګناه ده دویم نمبر احسان زباتون کې چا باندې احسانو کې او به احسان زباتی دریم نمبر په دروغ سره په دروغ قسمونو باندې سودا خرڅون کې چې دروغ باندې قسم کوي او خپل سودا صرف خرڅي په دې قسم باندې دغه شان بیا بل حدیث کې چې کوم راغلی نو پای کې یو ذکر شوی دی هغه زیناکار بوډا چې هغه دی بوډا دومره عمر تیر کړی دی هغه بدکار دی زیناکار دی دویم نمبر بادشاہ دروغجن هغه بادشاہي ته رسیدلې دی دومره لوړ مقام ته رسیدلې او بیا هم دروغ وای دروغجن دی دریم نمبر غریب متکبر چې یو سړی غریب دی او د تکبر کوي تکبر خواسم ګناوه خودله خسر نو پکار چې د تکبر کوي دا شان یو بل حدیث کې اور سر راغلی دی چې هغه انسان چې هغه د یو امام سره د یو بادشاه سره د دنیا د پاره بیعت کوي کاغه ور لسور کوي نو وفاداری کوي کاغه لسنور کوي نو وفاداری نه کوي دا شان بل حدیث کې بیا یو هغه انسان ذکر شوی دی چې د یو مسلمان نه د مال حاصلولو د پاره په دروغ باندې قسم وکي دغه شان هغه سړی چې د مازیګر مانځنه ورستو د خپل مبيعي د سودا د خرڅولو د پاره قسم وکي او دریم نمبر بیا پاکي هغه سړی چې هغه زیاتی وبمنکې د مسلمانانو نه دنه وب زیاتی دي او خلق له نور کوي هغه منکې نو دا ټول چې راجمه کې ګوره یو دا مختلف احادیثو کې دراغلی یو حدیث کې ندي مختلف احادیثو کې دا ټول چې راجمه کې نو سې شمارو چې دا کم خلق دي چې دا غي د پر دا خطرناک سزاګانی دي چې ګوره یو سزا دادا چې الله رب العالمین به ور سره خبر نه کوي د رحمت بل الله رب العالمین به ورته د رحمت په نظر باندې نه ګوري او بل دار چې الله به د مصیبتونو نه د تکالیفونو نه به پاک نه کی د ګناهونو نه به پاک نه کی او بل دار چې د در پاره به دردناک عذابي خطرناک عذاب به د پاره یو پکې هغه انسان شو چې هغه د په دروغ په لوزونو باندې او په قسمونو باندې سمن قلیل اخلي لکه سورۃ آل عمران کې ودار شي چې د لګه دنیا د دروغ په قسمونو باندې اخلي او دویم نمبر لکه پدې زګه چې کوم بیان شو چې کوم حق مسله پټي کوم عالم دی او هغه حق مسله پټي حق مسله ورته معلومه ده د قران او د حدیث او هغه پټه کړی ده نو دریم نمبر بیا په حدیثو کې چې کوم دینو دریم نمبر بیا مونږ وایو هغه انسان چې هغه خپل پینسی خپل پرتګ هغه د خپو د گیټون هغه خطه ساتي په خپو کې راکاږي څلورم نمبر احسان زباتون کې چا باندې احسانو کې بیا غزباتی او پنځم نمبر په دروغ باندې د دروغ په قسم باندې سودا کون کې چې هغه کم دانو هغه سودا کې قسمونه کوي ډیر زیات او په دروغ باندې قسم کوي نو شپږم نمبر هغه بوډا زیناکار اوم نمبر دروغجن بادشاہ او اتم نمبر هغه غریب چې هغه متکبر تکبر کوي او نهم نمبر یو سړی د یو امام او بادشاہ سره بیعت د دنیا د پاره کوي کاغه ول سور کوي وفاداری کوي کاغه ول سنور کوي نو وفاداری نه کوي او لسم نمبر
چې یو سړی د بل مسلمان نه د مال د حاصلولو د پاره په دروغ باندې قسم وکي او 11 نمبر هغه سړی چې د مازیګر مانځنه وروستو د خپل سودا د رایج کولو د پاره قسم وکي او 12 نمبر هغه سړی چې وبتی زیاتی دی او بیا بل مسلمان لنور کوي زیاتی وب هغه منع کوي دا 12 کسان داسې دي چې دا حدیثو پرانا کې دا ویل شو چې په دیو د پاره دا قسمه سزاګانې دي دا کم چې دلته د دې کاتمینو د حق د پاره دا بیان شوی دي الله رب العالمین فرمایي ولهم عذاب الیم او د دیو د پاره عذاب دې دردناک ان الذين يقينا اغكسان يكتمون چې پټي ما اغس انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی من الكتاب د کتابنا ويشترون به او اخلی داغي په بدله کې ثمنن قليلا قیمت لگا اولئک دغه خلق ما یاکلون ناچي پی بطونی په خپل خېټو کې لنار مغرور ولا يكلمهم الله او خبر بونه کې ردیو سره الله تعالی یوم القیامت پورز د قیامت ولا يزكيهم او نبپاک کی دیو لرا ولهم عذاب علیم او د دیو د پار عذاب دے دردناک سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك